الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مشرانو محترمو دی جمعہ کی بے انشاءاللہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مختصر مناقب و فضائل اور بے آتیر آخر کی دی مختصر دا شہادت واقعہ اللہ جل شانہ دی صحیح وینا صحیح اوریدل رب العالمین دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. زما عزتمندو صحابہ کرام دا ټول پټول دا د دین ګلابونو څنګه چې په ګلابونو کې قسمه قسم ګلاب وي د یو نه یو ښایسته او د بل نه بل ښایسته دقه شانتې صحابه کرام د الله په دین کې د یو بل نه ښایسته وو چې کله صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د الله د عظیم دین په خپله زندګۍ کې راوستلو نو ځمکه هم تابع وه اور هم تابع و اوبه هم تابع وې هوا هم تابع وه او د هغې مثال مونږ او تاسو ته واضحه دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې د هغه ځمکه هم تابع وه هوا هم تابع وه او دقه شان اور هم تابع و لکه څنګه کله چې د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فزمان خلافت کی کله زلزلہ راځي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د ځمکې تخپه راچی ورته وی ای ځمکې تا باندې عمر کم ظلم کلی چې ته په حرکت کې راځي ځمکه د هغې تابع وه د هغې نه پس د عرب په ځمکه باندې زلزله نه ده راغلې اوبه څنګه تابع وې
په مصر کې یو دریاب دی، دا غلم دی دریای نیل. دا دریای نیل به په کال کې یو ځل وچېدو. دا د مصر خلکو به په مصر کې یو ښکلې او ښایسته جنۍ وکتله او هغه به دې دریاب چې کم وچې و د دې مستې به یې راوړله، نو هغه دریاب په تیزۍ باندې شروع شو. دغه جنۍ به چې کوم دی هم مړه کړله، خو به روانې شوې. چې کله عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه هغه د مصر حاکم و، هغه ته پته ولګېدل چې دا کم یو رواج دی، کال په کال یو ځوانه جنۍ چې کوم دی هغه وجنه او به بندېږه، دا لا کم رواج دی. دی راولګېد د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته خط ولېږو، اے امیر المؤمنین مصر کې دا حالات دي. د عمر رضی الله تعالی عنہ د دقیق خط په شا باندې ورته ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم، او ویې لیکل زه عمر یما، او اے دریابا که ته د الله په حکم باندې چلیږي نو چلیږه، او که د الله په حکم نه چلیږي نو ستا خوښه ده. او دا خط کې ورته ولیکل چې دا خط دې دریاب ته ور واچوه. چې کله دا خط راغی عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ دا خط وراچې، نو خلک ورته وایي دا څه کې په خط باندې به څنګه دریاب روانېږي او دریاب به شروع کېږي. وایي تاسو ته پته دا خط د چا دی؟ دا خط د حضرت عمر خط دی رضی الله تعالی عنہ. هغه خط ورته ور واچو، وسم هغه دریاب روان دی، وسم هغه روان دی، ودرېدلی نه دی. چې کله د انسان په زندګۍ کې د الله دین ناشي، اوبه هم د هغې تابع شي. هوا یې څنګه تابع وه؟ د عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام ولېږل چې تاسو لاړ شئ هغه علاقه فتح کوئ. تقریبا د مدینې منورې نه 600 کیلومتر فاصله کې وه یا زیاته وه. دا چې کله لاړل نو سائر چې کوم دی د دو امیرو، دا هغه نوم و سائر. یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منبر باندې ناست دی، آواز یې وکړو سائر الجبل سائر الجبل، اے سائره د غر نه اخوا یو قافله ده، تاسو خو وایئ چې مونږ فتح وکړل، خو د اخوا د غر نه یو قافله ناسته ده. ګورئ نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا آواز الله جل شانه دی هغې امیر غوږونو ته الله دا ورسو. نو هغه د هوا په ذریعه باندې، نو هوا هم د هغې تابع وه. اور یې څنګه تابع و؟ په مدینه منوره کې اور ولګېد. چې کله اور ولګېد د مدینې منورې نه چار چافېره، نو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ راځي، اے امیر المؤمنین اور لګېدلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خپل رومیال یا صادرګۍ ورکو، ویلاړ شو دی اور ته داسې ووهه، یوه کره ته داسې ووهه. چې لاړ دی اور ته داسې ووهلو، نو هغه اور په شا باندې روان شو، مخې ته رانغی. نو چې کله د انسان په زندګۍ کې د الله دین ناشي، ځمکه به د هغې تابع. چې کله د انسان په زندګۍ کې د الله دین ناشي، اوبه به د دې تابع. چې کله د انسان په زندګۍ کې د الله دین ناشي، اور به د دې تابع. چې کله د انسان په زندګۍ کې دین ناشي، هوا به د دې تابع. نو صحابه کرامو د الله دین راواخیستو، د خپل سینې سره ولګو، هر څیز د هغو تابع جوړ شو. زما عزت مندو پاتې شوه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کتابونو لیکلی دي چې نن نبی علیه الصلاة والسلام ته نبوت میلاو شو، په سبا باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ایمان نه وړو. بعضې کتابونو لیکلی دي چې د 15 کالو عمر یې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ایمان نه وړو. بعضې کتابونو لیکلی چې د 8 کالو عمر یې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ایمان نه وړو. زما عزتمندو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته الله پاک یو دا مقام ورکلی و چې د دې پیدایش په بیت الله شریف کې شوی و. بل زما عزتمندو
یو ورته رب العالمین دا شرافت ورکړو چې په الکانو کې د ټول نه اولنی ایمان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راوړی و په ماشومانو کې. زما د پندو کم مقام والا صحابي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل دوه وسی حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما دواړه نبی علیہ السلام داسې ونیول. نبی علیہ السلام او فرمایل څوک چې د دې دواړو سره محبت ساتي، ما سره محبت ساتي، د دې دواړو د مور او پلار سره محبت ساتي، رب العالمین به ته جنت کې زما گاوند نصیب کی. یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام گاوند به ته نصیب شي. نبی علیہ السلام او فرمایل چا چې ما سره محبت وکړو، زما د دوو نسو سره محبت وکړو، او زما د زم د حضرت علی سره محبت وکړو، او زما لخت جگر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې سره محبت وکړو. نبی علیہ السلام او فرمایل چا چې زمونږ د دې 15 کسانو سره محبت وکړو جنت کې به زما گاوند به ته نصیب شي. زما د بندو دومره لوی شان او مقام والا صحابي دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د خیبر مقرالل جنگ خیبر راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ خیبر چې کوم دی هغه جنډا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ورکوي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرې بشارت کوي چې دا به د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې دا فتح کیږي. دقه شانتي وشوه. یو ځل ورته نبی علیہ السلام فرمای اے علی په دنیا کې دوه بدبخته کسان دي، په دنیا کې دوه ډېر بدبخته کسان دي. د یو نوم احمرو چې کله د صالح علیه الصلوۃ والسلام د قوم هغه اوخه چې هغه د الله رب العالمین د طرفه وه، هذه ناقة الله، د الله رب العالمین د طرفه وه، او هغه ظالم راولګېد او د دې اوښې خپې چې کوم دی ووالې په تورې باندې. یو وی ظالم هغه او دویم ظالم چې کوم دی هر هغه څوک دی چې کوم سړی به تاله په سر باندې غزار درکړي او ستا دماغو ته به توره ورسوي او تا ته به جامع شهادت میلاو شي، یو دا بدبخته دی. نو معلومیږي دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته د مرګ نه مخکې د دې خبرې پیشونګي ورکړه چې تا ته به شهادت میلاویږي، تا ته به شهادتو دا میلاویږي. زما عزتمندو آغا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په ټولو غزاګانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شریک شوی دی، ما سیوا د یوې غزا نه چې هغې ته ویل کېږي غزوه تبوک، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل ای علی ته پاتې شه، مدینه منوره کې ماشومانان دي او زنانه دي، چې هغه ته پاتې شه او موږ به لاړ شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ای د الله نبی تاسو ما د ماشومانانو د زنانو خلیفه جوړئ. نبی علیہ السلام ته نه ماته دو قائم مقام جوړ کړئ، زما د راتلو پورې ته دې قائم مقام او ستا مثال بمنزلة هارون، ستا مثال په منزله د هارون علیہ السلام دی. یعنی چې څنګه موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه فرعون رب العالمین تباہ و برباد کو او په دریاب سره رب العالمین هغه تباہ کو، هغه خلک چې د کم خلک د هغه غلامانو کم خلکو د فرعون خبره منل هغه هم الله جل شانه تباہ کړله. نو دا خلک رالل او موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبه وکړله چې ته رب العالمین ته ووایه چې موږ ته الله یو کتاب راکړي، په هغې باندې موږ عمل وکړو، زموږ د خپلې زندګۍ یو دستور یې جوړ کړو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام کوهِ طور ته ځي او د ځانه شاته چې کوم دی د خلکو د تربیت لپاره هارون علیہ الصلوۃ والسلام یې پاتې کړی او د هغه ورور دقه شانتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ای علی ستا مثال په منزله د هارون دی، څنګه چې هارون علیہ السلام خپل ورور پاتې کړی دقه شانتې ماته پاتې کړی. یو خبره ده چې زمانه پس په بل نبی دنیا ته نوی راځي، نوی نبی دنیا ته بل نه راځي. نو زما د پندو د هغه مقام والا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قائم مقام جوړی. بل زما عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی انا دار الحکمه،
زه د حکمت کور یما. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې دروازه ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې صدا دروازه ده. بل حدیث کی مبارکه کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زما مثال د شهر او د بازار دی او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مثال د دې بازار د دروازې دی. دی وجه باندې د ما عزتمندو الله جل شانه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته لوی مقام ورکړو. او د ما عزتمندو اگر چې د جسم په لحاظ سره چیتو لیکن رب العالمین ته مقام ورکړو او د نبی علیہ السلام سره ډېر زیات محبت. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسته کجوري خوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کجوره خوري او د هغې اډو کې غلې د حضرت علی رضی الله عنه مخې ته واچي. بله دانې وخوړله د هغې اډو کې ورته ور واچو. نو چې کله خوراک وشو سنسا نو نبی علیہ السلام ته فرمایي ای علي وایي ته خپل مخې ته وګوره او زما مخې ته وګوره. مانا تاسو څومره خوراک کلی او ما ته وګوره. حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي ای د الله نبي تا سره د اډوکو وخوړه. دومره د نبی علیہ السلام سره محبت. زما د پند یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل لور کور ته راغی. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د هغه کور ته راغی. نو تپوس یې وکړو حضرت علی چېرته دی؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته ووی زما او د هغې خپل منځ کې تلخ کلامي راغلي ده، سلخ خبرې راغلي. ظاهره خبره ده ښځه او خاوند خپل منځ کې داسې خفګان پیدا کېږي، دا خو زندګۍ سره تړلی شوې خبرې دي. نو نبی علیہ السلام یې ښه جو روان شو. نو دی د مسجد د دیوال سره نږدې ناستو، څادرګی د ځانه لرې ښودی او په حضرت علی رضی الله عنه باندې چې کوم دی دوړه لګېدلې وه، دوړه او په دوړو کې پروت و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ور ورسېد وایي قم یا ابا تراب، ودرېږه ای د خاورو پلاره، ودرېږه ای د خاورو پلاره. نو هغه خاوره ته نبی علیہ السلام په خپله باندې چې کوم دی هغه خاوره صفا کړله. نو چې چا به حضرت علی رضی الله عنه ته چې کوم دی نو ابا تراب یا نو په دې خبره به خوشحالېدو، که دا نوم ورته نبی علیہ السلام ویلی نو په دې نوم به خوشحالېدو. چا چې به ورته ابا تراب وي په دې باندې به خوشحالېدو. نو دا هغه صحابي دی د ما عزتمندو. خو چې کله د ما عزتمندو تقوا ته ګوره او د الله نه یېرې ته ګوره. فرمایي یو ځل لاړو، یو ځنګل ته لاړو، یو صحابي ورسره د حضرت کمیل رضی الله تعالی عنہ. نو هغه مړو ته خطاب شروع کو حضرت علی رضی الله عنہ، اے مقبرې والو، اے مړو ستاسو څه حالات دی؟ او به یې ورته وویل زمون خو دا حالات دی چې ستاسو نه بچي یتیمانان پاتې شو، ستاسو نه ښځې کونډې پاتې شوې، ستاسو مالونه تقسیم شو، ستاسو ښځو نور خاوندان وکړله. او به یې ورته وی دې صحابي ته وایي کومیل رضی الله عنه، ای کومیله وایي که دو خبرې کولی شوې نو دو به دا ویلی وی چې په دنیا کې د ټولو نه بهترینه توښه تقوا ده. ځکه قبر دا د عمل صندوق دی. په دنیا کې د ټولو نه بهترینه توښه هغه تقوا ده، هغه د الله نه یره ده. رب العالمین دې مونږ ته خپله یره نصیب کړي. الله دې مونږ کې تقوا پیدا کړي. عزتمندو ډېر اهم څیز دی، ګورئ ډېر اهم. د حضرت علی رضی الله عنه قول دی، قول وایي چې په کوم علم کې تقوا او اخلاص نه وي د دې علم څه فایده نشته. دا د حضرت علی رضی الله عنه قول دی چې په کوم علم کې اخلاص او تقوا نه وي د دې علم څه فایده نشته. الله دې مونږ ته تقوا نصیب کړي، الله دې مونږ ته خپل یره نصیب کړي. زما د پندو چې کله انسان دا د الله نه ویرېدو، دا د خپل رب نه ویرېدو، زما د په الله په ذات قسم دا انسان کامیاب شو. دا انسان چې څه غواړي الله به ورکوي. دا انسان به رب العالمین چرته هم نه خفه کوي. خو نن زما د پندو د الله نه یره ختمه شوې ده. سترګې غلطي استعمالیږي، د غوږونو استعمال غلط دی، د زبان استعمال غلط دی، د لاسو استعمال غلط دی، چل په لاره کې ګرځېدل د دې استعمال غلط دی. نو ځکه رب العالمین غلطي فیصلې رالیږي.
د الله فیصلې هم غلطې راځي. خو چې کله انسان کې تقوا رالل، د الله نه یره رالل، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. الله فرمایي که دې کلي والا ایمان نه وړو، ما نه ویرېدل، الله فرمایي د برکت دروازې پې کولاوي کوم، د برکت دروازې. بل ځکه الله فرمایي ومن یتق الله، الله فرمایي چې کم خلق زمانه ویرېدل په هره تنګۍ کې به ته الله فرمایي زه اساني پیدا کوم، هره تنګي به ته کولاوه کم. ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله فرمایي د داسې ځای نه به رزق ورکم چې دې ګمان کې هم نه راځي. زما عزت مندو، هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خو چې کله زما عزت مندو یو طرف ته یوه ډله ده خوارج، بل طرف ته بله ډله ده روافض، دواړه ګمراهانې ډلې دي. او د دې مثال ذکر شوی دی لکه څنګه چې یهودیانو د عیسی علیه صلات وسلام د مور سره حسد او کینه او بغض و، چې هغو دا خبرې کولې چې دا عیسی علیه صلات وسلام چې کوم دی د دې مور العیاذ بالله دا بچی چې کوم د دې شوی دا په بدفعلۍ سره شوی دی. دا د یهودیانو د عیسی علیه الصلات وسلام د مور سره حسد او کینه او بغض و دغې حد ته ورسېدله. او عیسایان دا حضرت عیسی علیه صلات وسلام په محبت کې دومره حد ته ورسېدل وی دا د الله زوی دی، دا د الله زوی دی. نو دواړه ډلې ګمراه شوې، دواړه ډلې ګمراه شوې. د دې مثال د خوارجو د روافضو دی. خوارج د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مرګ پسې شاته لګېدلي وو، د هغې د ختمولو کوشش یې کو. او روافض چې کوم دی نو په دې عقیده کې تباه شو چې هغو دا خبره وکړل چې جبریل علیه السلام والسلام خطا شوی دی، اصل کې د وحی قابل چې کوم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قابل دی. جبریل امین په دې خپله خبره کې خطا شوی دی، د وحی چې کوم دی نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وحی والو. نو دو د محبت، روافض د محبت د وجې نه ګمراه شو، او خوارج د کینه او بغض د وجې نه چې کوم دی الله پاک ګمراهۍ ته ورسول. نو ګوره تاسو ته پته ده اسلام او دین دا ما او تا ته د محبت دومره تعلیم نه راکوي. اوس یو سړی وایي چې زه د نبی علیه السلام سره زما ډېر زیات محبت دی، د حد نه سیوا محبت دی. دومره په محبت کې دومره حد ته ورسېدو العیاذ بالله چې نبی علیه الصلاة والسلام یاد کو چې دا فرشته ده، دې حد ته ورسېدو. یا نبی علیه الصلاة والسلام العیاذ بالله دا یاد کو چې دا د الله زوی دی، بیا هم ګمراهۍ ته ورسېدو. نو شریعت او اسلام دا ما او ته د محبت تعلیم راکوي، خو د قرآن او د حدیث په رڼا کې. دا ما او ته د محبت تعلیم راکوي، خو د دلایلو په رڼا کې. داسې نه چې زه په محبت کې او په غلو کې ګمراهۍ ته ونه رسم. نو دې وجه باندې د ما عیده پندو خوارج راولګېدل. خوارج په مکه مکرمه کې راجمع شوله او هغو خپل منځ کې دا مشوره وکړله، درې کسانو چې یو مونږ به دا درې کسان یو کس چې کوم دی قتلو. یو به عمر بن عاص رضی الله تعالی قتلو، بل وی حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی به قتلو، بل وی حضرت علی رضی الله تعالی به قتلو. نو په دې ټول کې یو کس وی زه به امیر معاویه په دمشق کې و، هغه وی دا به زه قتل کم. بل چې کوم دی نو عمر بن عاص رضی الله تعالی هغه په مصر کې و، هغه بل کس وی دا به زه قتل کم. او عبدالرحمن ابن معجم هغه وی زه به حضرت علی رضی الله تعالی یادو وی زه به دا قتل کم، هغه په کوفه کې و، هغه په کوفه کې و. زما د پندو تقریبا 17 رمضان باندې دا میټینګ وکړو او دا میټینګ دا خبره باندې عمل وکړو روان شو. نو دا نور دوه خو پرېږدوه، زه به صرف د حضرت علی رضی الله تعالی باره کې خبره کوم. نو دو کوفې ته راورسېدل او په هغه کوفې کې یو جینۍ وه، په هغه کوفه عراق کې، او هغه جینۍ دی عبدالرحمن ته وی چې ګوره تا حضرت علی قتل کا رضی الله تعالی عنہ، او زه ښه حسین یم، زه به تا سره چې کوم دی واده وکړم. دا لالچ ورته مخې ته شو. نو زما عزتمندو یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دې ته وکتله. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وای د دې دا لاسونه نه دي، دا زه په وینو کې رنګ بنګ اینما، دا زه په وینو کې رنګ بنګ اینما. یعنی الله رب العالمین هغې ته داسې وښودله
نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په مانځه طرف ته راوځي، د جمعې ورځ ده، میاشت روجې ده، او کله د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دا عادت مبارکه و چې کله به د کور نه راوتو نو دا آواز به کوو الصلاة الصلاة الصلاة، په لار کې به را روانو آواز به لګوو الصلاة، معنی دا ای خلکو ګورې مانځه طرف ته راځئ، ای خلکو مونځ د نه قضا نشي ګورې، د الله حکم پرې نه دی. لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام د ځنکدن په ټیم کې نبی علیه الصلاة والسلام کوم وصیت کړی و، درې پیرې نبی علیه السلام وی الصلاة الصلاة الصلاة، میرے امت نماز پڑھو، میرے امت نماز پڑھو، میرے امت نماز پڑھو، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. دا د نبی علیہ الصلاة والسلام اخرنۍ خبرې وې، دقه شانتې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ اخرنۍ خبرې دقه وې، وی الصلاة الصلاة، او په دقه شپه باندې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم خوب کې ولیدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کې ولیدو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا الله نبی ستا امت ډېر په تکلیف کې دی، امت ته تکلیف کې دی، او د عافیت سوال وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ الله دې تاسو د عافیت معاملې وکي. معنی دا شو چې بس دې پوه شو او په دقه ټیم باندې سبا باندې خپل زوی چې کوم دی غالبا حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ هغه راوغوښتو، ورته وی تا ته پته ده بیګا ټوله شپه ماله خوب نه راتلو، بیګا ټوله شپه ماله خوب نه راتلو. نه دا هغه د شهادت وخت چې کوم دی قریب شو، ماله بیګانې شپه کې خوب نه راتلو. نو سحر مانځه ته راپاڅېدو، را روان دی، بس دقه بدبخت ورته راپاڅېدو. چې راپاڅېدو دی روان دی، نو په دې ځای کې په دې تندي مبارکې ولې غزار ورکو، دومره مضبوط غزار یې وکړو چې دا توره دماغو ته ورسېدله، او د هغې وینه دومره تیزۍ سره شروع شول چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ټوله ږیره په اینه باندې لمده شوه، ټوله اینه په ږیره باندې لمده شوه، او د هغه جسم باندې وینه شروع شوله. زما عزتمندو دې تښتېدو، نو نوفل بن حارث ورته ویلی کېږي، هغه دا ولیدو دا کم قاتل چې و، نو فوراً یې منډه کړه، نو دا یې ونیو، دا یې ونیو، دا یې ګرفتار کو. چې کله یې ګرفتار کو، حضرت علي رضی الله تعالی عنہ چې کله ویوړو، دغه ټیم کې لا دې نه وینه روانه ده، په ډېر بد حالات کې دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ څه وایي، وایي ماله قاتل راولئ، زه چې چاوالی ماله راولئ. هغه قاتل راوستو، وایي ستا باره کې خو ما چاته غلطه فیصله هم نه ده کړې، ما خو تا سره چېرته ظلم هم نه دی کړی، تا قتل کړی ما. هغه وایي ها. بیا ورته ووایي د کوم وخت نه دې اراده وه؟ وایي ما د 40 ورځو نه خپل توره تېره کوله، 40 دن نه ما خپل توره تېره کول ستا خلاف. یو طرف ته غزار ته وګوره، بل طرف ته د الفاظو ته وګوره. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ خپل زوی راغوښتو، ورته ویې زویه که زه ژوندی پاتې شومه، زه ژوندی پاتې شومه، ما دې معاف کړی دی، خو که زه د دې د لاسه وفات شومه، نو بیا ستاسو خوښه ده قصاص تیالی او که نالی. بیا چې کله حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د دقې د لاس هغې ته جامې شهادت میلاو شو، د هغه زوی چې کوم د هغې باندې جنازې مونځ وکړو. زما عزتمندو د هغې نفس هغې ته چې کوم دی نو حق شان سزا میلاو شوله. نو بعضې خلک پکې داسې د هغو د ایماني جوش او جذبه ولوله وه، دا قاتل بیا راواخېستو، بیا چې کوم دی اور باندې وسوځولو، پرېم نه ښودو. نو زما عزتمندو دا مختصراً طور باندې مونږ او تاسو د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ هغه دردناک د شهادت واقعه، الله جل شانو هغې ته مقام ورکړی. عزتمندو الله رب العالمین هغې ته مرتبه ورکړې وه. اوس زما عزتمندو هغې ته خو رب العالمین شهادت ورکو. اسلام او دین دا چې ما او تا ته را رسېدلی عزتمندو، دې پسې شاته ډېر قربانۍ دي عزتمندو، دا وړې قربانۍ نه دي. ګورې دې پسې د وینو قربانۍ شته، خلکو د جسم نه ګوتې کټ شوي دي، نوکان تې وتې دي، غاښونه مبارک باندې غوزارۍ شوي دي، سرونه چې کوم دی د هغه نه وینې توی شوي دي، بچي یتیمانان شوي دي، ښځې کونډې شوي دي. د هغې خلکو د دین د سربلندۍ دپاره مقصد دا او کلمت الله هي العلیا، چې په مخ ته ځمکه باندې د الله کلمه چوته شي، په مخ ته ځمکه باندې د الله دین چې کوم دی سر بلند شي.
زما عزت مندو هغه قرباني صحابه کرامو د الله د دین دپاره قرباني کړې وه. هغه مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه د مالدار کورنۍ نه دی، پلار یې مالداره دی، خو چې کله په رسول الله باندې ایمان نه وړو صلی الله علیه وسلم، چې کله ایمان نه وړو پلار ته ولا چا شکایت وکړو بچي د ایمان نه وړی ښه اتکړۍ ورته خپو ته واچولې او د خپل بچي له به یې څومره قیمتي جوړه اخیستله، د 200 درهمو جوړه به ورته اغوستله د خپل بچي ته، خو چې ایمان یې راوړو اتکړۍ ورته واچولې. څه وخت پس چې کوم دی ځان یې آزاد کو او لاړو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د هغې خوا ته ځان ورسو. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام تشریف فرما دی، داسې مصعب بن عمیر تیر شو، د دواړو جهانو سردار حضور صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شو په ژړا شو. صحابي فرمایي الله نبی ولې جاړې؟ وایي دا هغه مصعب بن عمیر، دا هغه صحابي دی چې د 200 درهمو جوړه بیا اغوستل، خو کاش چې نن اسلام او ایمان یې راوړو نن د هغې په جامو کې پیوندې لګېدلي دي، نن د هغې جامو کې پیوندې لګېدلي. خو چې کله عزتمندو د جهاد میدان راغی د مهاجرینو جنډه د مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه. زما عزتمندو چې کله میدان جهاد ته لاړو هغه د اسلام جنډه د هغه په لاس کې ده، یو ظالم راغی د لاسې وله ووالو، جنډې بل لاس سره واړوله، دا بل لاس یې وله ووالو، سینې سره یې جنډه یو ځای کړل، بل بدبخته راولګېد په غشي باندې ویشتو، په سینه باندې غزار پې وشو، جام شهادت ورته میلاو شو، خو په خپله ژوندانه کې د اسلام جنډه چاته ورنه کړله. عزتمندو چې کله بیا د هغې د دفن وخت راغی، کله هغه دفن کېږي، الله اکبر، کفن یې ورته ور واچو، کفن یې ور واچو، سر به ورله پټو، خپې بیا ښکاره کېدې، خپې به یې پټولې، سر بیا ښکاره کېدو. دا خو هغه صحابي دی چې د 200 درهمو جوړه بیا اغوستل، نن د هغې د کفن جوړم نشته، نن د هغې کفن هم نه پوره کېږي، سر پټوه خپې ښکاره کېږي، خپې پټوه سر ښکاره کېږي. صحابي راځي د الله نبي څه وکړو؟ کفن کې کموالی دی، سر پټو خپې ښکاره کېږي، خپې پټو سر ښکاره کېږي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل په سر ورته چې کوم دی نو کفن واچوئ، په خپو ورته واښه واچوئ. الله اکبر. عزتمندو دا دین چې مونږ او تاسو ته رارسېدی، الله دې مونږ سره د دین قدرداني پیدا کړي، الله دې مونږ د دین د بې قدرۍ نه وساتي. عزتمندو بس هر هغه انسان خوش قسمته دی، هر هغه انسان قیمتي دی چې په دنیا کې خپل رب وپېژاندو. بس د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک څونه طریقې وپېژاندلې، زما عزتمندو دا انسان کامیاب دی، دا انسان کامیابۍ ته رسېدلی. مولانا جمیل صاحب الله رب العالمین دی هغه قبر نور ډک کړي، بار ملک ته تبلیغ کې تللی و، چا ورسره رابطه وکړل چې زوی دی وفات شوی، زوی عالم و مفتی و، چا ورته ویل چې زوی دی وفات شوی دی. عجیب جواب یې ورکړو، عجیب جواب، عجیب ایمان دی. وایي زما بچی خو د دنیا نه لاړو، خو تاسو تیاری کوئ، زما بچی خو د دنیا نه لاړو، سبا ګورې ما او تا باندې را روانه ده. ګورې عزتمندو د دقې مرګ را روان دی. ګورې عزت مرګ قسم دی که بچ کېدلي، ګورې د الله په ذات مې د قسمې بچ کېدل نشته، ګورې را روان دی. نه دې ته ګورې چې دا خو ملا دی، دا خو خلکو ته دین ښیي، نه 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 نه، نه خو دې ته ګورې چې دا خو ډېر سخي سړی دی، خلکو ته رزق ورکوي، نه دې ته هم نه ګوري. ها عمل په خپل ځای دی، عمل په خپل ځای دی، معامله د الله سره ده، د هر انسان، خو دې ته نه ګوري. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيكم مخلدا. که دنیا کې همیشه د پاره پاتې کېدل وي، رسول الله به پاتې شوی وی. عزتمندو زمونږ او تاسو تک شته، بس هغه انسان قیمتي دی چې ځان ته قبر مخې ته کو، ذهن ته د آخرت زندگی مخې ته کړل، د الله مخې ته ګورې. مې نه زما عزتمندو مې نه دغه بچې په کار راځي، بیا نه دغه بیبي په کار راځي، بیا نه پلار په کار راځي، بیا دغه جایداد چې لارو کوڅو کې ماوتي هغې باندې فخر کوو، د هغې نه مخکې پلار فخر کوو، د هغې نه مخکې نیکه فخر کوو، د هغې نه مخکې بل نیکه فخر کوو، د هغې ټول نه دا دنیا پاتې شوې ده. زمونږ هم تاسو دقه حال دی، دا ټول هر سره د الله دی. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. ټول په ټول فانی دي، ټول په ټول الله ته پاتې دي. کم انسان قیمتي دی چا چې په دنیا کې د رب حکم وپېژاندو،
کم انسان قیمتي دی چا چې په دنیا کې د رسول الله طریقې وپېژاندلې د دې په ځان باندې سوچ وکړي زما په شکل کې د رسول الله طریقې شته که نه زما په لباس کې د رسول الله طریقې شته که نه زما خوراک کې د رسول الله طریقې شته که نه زما کوڅه کې ګرځېدل رسول الله طریقه شته که نه زما جومات ته دننه کېدل د رسول الله طریقه شته که نه الله دې که مې پیشې معاف کړي نن د یهودیانو په لار باندې تګ روان شوی دی نن عیسایانو په لار باندې تګ روان شوی دی او تاسو وګورئ د خلکو په دې ګیرو باندې کم حال شروع کړی دی کم حال شروع شوی عزتمندو اوس ګیره خرول خو عامه ګناه شوه اوس ګیره کې دا نخرې کول عزتمندو دې کې شکلونه جوړول قسم دی دا د رسول الله د سنتو پورې مذاق دی دا د نبی علیه السلام د سنتو پورې خندا ده او حیران دا یم چې پلار هم دې بچي ته ګوري چې دې مخ ته وګوره ستا دا مخ کم شان نیولی دی حیران یم چې پلار هم دا غیرت تلی دی د مور هم دا غیرت تلی چې ستا په دې مخ کې تا د ځانه څه شی جوړ کړی دی او زما د الله په ذات قسم دومره بدې ښکاري و دې غریب ته پکې ځان ښه ښکاري د دغه یهودیانو د عیسایانو په دې شکل کې ورته ځان ښه ښکاري زمونږ استاد محترمو هغه په الله درته قسم خورم راځه زم ودرېږم په سر مې پټکې دی په مخ مې ګیره ده لباس مې د سنت مطابق دی راوله یو سړی راوله پینشټ ورته واغونده ګیره ورته وخروه بیت ورته وخروه راشه په دې ځای کې ما ته ودروه مسلمان لرې که د غیر مسلم نه تپوس وکړم ما به یادوي چې دا ښایسته دی ما به یادوي چې دا ښایسته دی الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه الله فرمایي د رسول الله په طریقه کې ښایسته نمونه ده ښایسته نمونه ده ها دا خبرې به نه کوو مړه دا پلانکې فنا سړي ګیره پرېښودې ده او هغه دا کار کوي او هغه دا کار کوي نه سره د مسلمانۍ خلک شراب څکي سره د مسلمانۍ خلک زنا کوي سره د مسلمانۍ داسې کار کوي چې هغه کفر کې دا کار چا نه کوي تاسو وګورئ اوس عزتمندو پرون نابل پرون واقع وګورئ زنانه په موټر وی باندې روانه ده ماشومان بچي ورسره دي هغه زنانه ته ګاډی خراب شوی دی دوه درندګان راځي هغه زنانه سره بېعزتي ونه وکړله د هغې ماشومانانو باندې غزارۍ هم وکړې پیسې ترې هم واخیستلې چا یې تپوس وکړو عزتمندو غیر مسلمه خو هغه د زناور هم قدر کوي نن مسلمان هغه حالات روان دي نو ځکه عزتمندو امریکا هم غالبه ده ځکه یهودي هم غالب دی ځکه عیسائی هم غالب دی مسلمان در په در مسلمان وینه تویږي مسلمان د خپل حق تپوس نشي کولی مین مسله دا ده راشه جنګي بدر ته راشه 313 صحابه دي مقابله کې 1000 کسان دي زما د پندو تورې ورسره کمې دي څه ورسره په لاس کې نشته خو د دغې بدري صحابو د هغو ایمان او یقین جوړو رب العالمین ورته 15,000 ملایک د مدد دپاره راولېږلي د الله مدد به راځي زما او ستا په اعمالو باندې چې کله د ما او ستا اعمال غلط شو د الله مدد به ختم شي بیا د فتوحاتو دروازې به بندې شي بیا به څه کېږي بیا به مهنګایي شروع کېږي بیا به زما او ستا داسې حالات شروع کېږي چې حرام کاروبار حلال کاروبار والا به حرامو ته لاس وراچوي حلال نکاح به نشي کولی داسې حالات به جوړ شي دا العیاذ بالله زنا او نافرمانی کې به کار شروع کی دې وجه باندې عزتمندو کماو ته دا د ملک ته وزیر اعظم ګناه نه ده دا د ملک ته وزیر ګناه نه ده دا زما او ستا اعمال دي اعمال صحیح شو وزیر بم صحیح اعمال صحیح شو وزیر اعظم بم صحیح اعمال صحیح شو زما د پندو هر مشر به ټکي خو چې کله اعمال غلطو ځان نه په خپله مطالبه وکم زما کم عمل دی نو د مشر نه څنګه مطالبه کوم نو دې وجه باندې عزتمندو د دقې دپاره الله پیژاندل دي او د صحابه کرامو واقعات خپل ځان ته مخې ته کول دي دغه صحابه دي چې کله حضرت علي رضی الله عنه ته پته ولګېدل چې زما د مرګ حالات شروع شو ځنکدن ټیم شروع شو خپل بچي راغوښتله بچي کېنول بچو تقوا والا زندگی تېروئ بچو ګوره د الله نه یېرېږئ د رب نه یېرېږئ ګوره دا د هغه وصیت دی ای بچو چېرته خیانت ته نه ونشي ګوره ای بچو چېرته بچا ظلم ونه کوي ګوره دا د هغه اخرني وصیتونه دي اوس زما او ستا وصیت څه دی د پلانکي بچي ته دا پټۍ مه ورکړه او پلانکي ته یې ورکړه او پلانکي ته دکان مه ورکړه او پلانکي ته یې ورکړه ځکه زما او ستا زندګي د دنیا په دې لهو لعب کې ډوبه تېره شوې ده ځنکدن کې بیا د دنیا خبرې دي دې وجه باندې عزتمندو الله خپلول دي قسم دې رزق به الله راکوي بهترین رزق په الله ښایسته او ښکلی پاک رزق په الله راکوي د عزت د ډک رزق په الله راکوي
د خوشحالۍ زندگی به الله راکوي. خو چې کله ما ورته د الله دین خپل کو، چې کله ما ورته د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک سنت طریقې ځان کې راوستې او که الله هم خپل نه کو، رسول الله هم خپل نه کو، قرآن هم خپل نه کو، دین اسلام نه ما ورته لرې پاتې شو، عزتمندو بیا به څه حالات راځي؟ بیا به کرونا راځي، بیا به څه حالات راځي؟ بیا به سیلابونه راځي، بیا به څه حالات راځي؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ما ورته به باران غواړو، باران به نه کېږي، باران به نه غواړو، باران به کېږي. ما ورته به مطالبه کو خدای ګراني د مهنګایي ده دا ختمه کې، مزید به مهنګایي سیوا کېږي. دا به ټول پټول زما اوسه د اعمالو په بنا باندې رب العالمین دې زما اوسه د اعمالو اصلاح وکړي. دې وجه باندې زپندو دغه زندگی ده، مختصر زندگی ده، د دغه اوږدې زندگی دپاره تیاری پکار دی. مونږ او تاسو الله رب العالمین طرف ته خپله توجه کو. الله جل شانه د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سم یې سم واورئ، الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زمون زندگی عملی جوړه کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. خدای پاک ریاکارۍ نه مو ساتي، الله د شرک نه مو ساتي، خدای د بدعاتو نه مو ساتي، الله د منافقت نه مو ساتي، الله د حسد او د کینې بغض نه مو ساتي. الله زمون د سر نه د ګناهونو بوج درکړي، الله زمون په سترګو کې د دین نور پیدا کړي، الله زمون په غوږونو کې د دین نور پیدا کړي، الله زمون په زبان کې د دین نور پیدا کړي، الله زمون په سینه کې د دین نور پیدا کړي. خدای زمون سترګې د ګمراهۍ نه وساتي، الله زمون غوږونه د ګمراهۍ نه وساتي، الله زمون په زندګۍ کې د سر نه واله تر خپو پورې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک سنت طریقې الله راولي. خدای زمون په زندګۍ کې د الله احکامات راولي. دعاګانې وکړئ، کوم ځای کې څونه بیماران دي ټول دپاره دعاګانې وکړئ، الله ټول صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. زمون دې کلي کې بعضې بایګان، بعضې مشران بیماران دي، بعضې زنانه بیماران دي. دعا ورته وکړئ الله ټول صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. څومره مړه شوي الله د ټولو مغفرت وکړي. آخر وقت د افاق او عظیمه کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول